أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا او هر کلا چراغ للو قاصدان زمونگا، هر کلا چراغ لی حق پرشتے زمونگا ابراہیم علیہ السلام تھا، بالبشرا پذیر سرا، قالو نؤیل دی پرشتو انا مہلکو اہل هذه القریت، بے شک منگا ہلاکون کیو اہل ددی کلی لرا، ان اہلہا کانو ظالمین، بے شکا اہل ددی قریے ددی کلی دی ظلم کون کی۔ قال اویل حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوطا، بے شکا دے پدی کلی کے حضرت لوط علیہ السلام۔ قالوا اویل دی پرشتو نحن اعلم بمن فیہا، یقینا من خپو حیو پہاغ چاچی دی پدی کلی کے، لننجینہو و اہلہو، خام خواب من بچکو دلرا او اہل دلرا، الا امرأته، مگر بی بی دلرنا، کانت من الغابرین، وی بدا باقی پاتی کی دنکنا۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، او ہر کلا چراغ لے دغ پرشتے زمونگا دغ استازی قاصدان زمونگا حضرت لوط علیہ السلام تا، سیء بہم، نخپشو لوط علیہ السلام بہم پراتللو ددوی، وضاق بهم ذرعا، او تنگ شولا ددوی دوجی، ددوی دراتللو دوجی، ذرعا سین مبارک دہغا زڑ دہغا۔ وقالوا اویل دی پرشتو لا تخف ولا تحزن، میریگا او مغم جنکیگا، انا منجوک و اہلکا، بے شک من نجات درکون کیو تاتا، بچکون کیو تالرا، و اہلکا او اہل ستالرا، الا امرأتکا، مگر بی بیستالرنا، کانت من الغابرین، وی بدا د باقی پاتی کی دنکنا۔ انا موزلون علی اہل هذه القریت رجزا من السماء، بے شک من نازلون کیو پا اہل دی کلی رجزا من السماء، عذاب د طرف د اسماننا، بما کانو یفسقون، پا سبب ددی چی دی دوی چی فسق کوی ناروا کوی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، او یقینا پرخودلی دمونگا ددغی کلنا، آیتا بینتا، یونخا واضحا، لقوم یعقلون، دپار د قوم هاغی چی د عقل نکار اخلی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، او لگلو من مدین ترور ددوی حضرت شعیب علیہ السلام لرا، فقال پس اویل شعیب علیہ السلام، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم زما عبادت کوئی تاسو د اللہ،
ورجو اليوم الآخرة او ویریږئ تاسو دغه ورځ اخرینا د ورځې د قیامتنا ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زی تاسو په دې ځمکه کې فساد کوونکي فکذبوه پس نسبت د دروغ وکو د خلقو د شعیب علیه السلام تا فاخذتهم الرجفة پس ونیو دوی لرا الرجفة یوی لوی زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاثمین پس وګرځیدل دوی په کورونو خپلو کې پړمخې پریوتون کی وعادا وثمودا او هلاک کړیو من قوم عاد لرا او قوم ثمود لرا وقد تبين لكم من مساكنهم او یقینا خخکار شوی خوازح شوی دی تاسو تا اغا هلاکت ده هغی من مساکنهم د کورونو د کندراتو د هغینا وزین لهم الشیطان اعمالهم او خیستکړیو دوی تا شیطان عملون د دوی فصدهم عن السبیل پس منکړل دی شیطان دوی لرا عن السبیل د حق لارنا د نیغ لارنا وکانو مستبصرین او دوی خو خيار خپوها وقارون وفرعون وهامان او هلاک کړو من قارون لرا فرعون لرا او هامان لرا ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقینا راغلو دویتا حضرت موسی علیہ السلام بالبينات بواضح معجزو سرا فاستكبروا في الارض پس دوی تکبر کو دوی ځان غټ وګڼلو پزمک کې وما كانوا سابقين او نو دوی زمونږ نه وړاندې کیدونکي یا نو دوی بچ کیدونکي فکلا اخذنا بذنبه پس دا ټول هر یو د دوینا اخذنا بذنبه نیولیو من په سبب د ګناه د فمنهم من پس باز د دوینا هاغ سوکو ارسلنا علیه حاصبا چرا لګلو من په هغه باندې حاصبا هغه باران د کانو لرا ومنهم من او باز د دوینا هاغ سوکو اخذته الصیحتو چنی ولو هغ لرا اغی تیز چغی اغی سخت چغی سخت آواز ومنهم من او باز د دوینا هاغ سوکو خسفنا به الارض چخکت کلمن به په هغه باندې الارض زمک لرا یعنی خخم کو پزمک کې ومنهم من اغرقنا او باز د دوی نه هاغ سوکو چې غرق کړیو مونږه وما كان الله ليظلمهم او نده الله تعالی چې ظلم کړي دې په دوی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودوی چې په خپل ځانونو یې ظلم کولو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء
مثال د هغې کسانو چې نیولی دي من دون الله بغیر د الله نه یا په مقابله د الله کې اولیاء دوستانو لرا کمثل العنکبوت نو دی دوی پشان د جولاگی اتخذت بیتن چی جوړ کړي دے کور لرا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت او بیشکا ډیر کمزورې کور د کورونو نا خامخا کور د جولاگی دے لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهیدلې افسوس چې دوی پوهیدلې ان الله يعلم ما يدعون من دونه بشک الله تعالی پیجنی ما هاغس يدعون من دونه چې دوی رابلی بغیر د الله نا من شيء که هر قسم سیزوی وهو العزیز الحکیم او دے دغ اللہ غالب او حکمتن والا وتلك الامثال نضربها للناس او دی دا مثالنا چی بیانو من دی لرا دپار د خلقو وما يعقلها الا العالمون او نپوئیگی پدے باندے مگر عالمان خلق پوہان خلق خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونو لرا او زمکی لرا په حق سرا ان فی ذلک لآیة للمؤمنین بیشک پدی کی خام خالو ینخدا للمؤمنین د پار د مومنانو